بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو تیره ورځ به تاسو یو ویډیو کتلی وي چې په میرا عمرزی یعنې کولاډن سیمه کې دغه ځای کې د پټو په منځ کې یو کس سوځولی شوی. موږ هغه ځای ته لاړو، په هغې باندې موږ یو ویډیو وکړله او د هغې نه مخکې راته هغه ځای کې چې کوم کروندګر دي نو هغوی وی چې یاره هغه ویډیو یې موږ ته ښودلې وه. هغوی وی چې دلته کې دا سوځېدلې مړی پروت و. موږ چې ورغلو نو تازه تازه د هغې نه لوګي ختل. بیا دغه مړي سره موږ تاسو ته یوه خاښۍ خو هم ښودلې وه چې په هغه خاښۍ باندې بلکل اړولې و. د دې کس نوم واصل او دا د شبقدر الیمزو اوسېدونکی و. اگر چې دا پولیس ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب و، ډېر لوی الزامونه پې و، خو ما په دغه ټیم کې چې زه دغه ځای ته ورسېدم او ما هلته کې د عمرزو پولیس ولیدل، نو ما هغه پولیس ته چونکې د هغوی ډیوټي وه خو ما ورته خیرای تحسین پیش کړ، ځکه چې ایس ایچ او قیصر خان ما ته په دغه انټرویو کې وویل چې دا زما اووم ځل دی. دغه ځای دومره لرې چې د دغه ځای توین څنګه کړو، دغه ځای د مړي له خوښ کړي څنګه و او دغه ځای ته رسول څنګه و، دا به په ګپ شپ باندې تلي. نو زه خو وایم چې په ګپ شپ باندې دومره لرې مزل دا مشکله ده چې د پټو منځ ته یې بوځي او هلته کې به بیا پیدل ځي او هلته کې بیا هغه سوځولی دی. نو دا ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی، یو بوږنېدونکي جوړونکي پیښه دغه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. موږ چې دغه ځای ته رالو نو دې ځای ته موږ ډېر کافي مزل وکړو او دا د پټو منځ دی، خو زموږ نه مخکې دلته کې د عمرزو پولیس حاضر وو. نو په دې باندې زه د ایس ایچ او قیصر زه چې خبره کوم نو دا مرګ ډېر پټ و، ډېر پولیس غواړي چې داسې کیسونه را بربنډ شي او ما یې را څرګند شي، ناممکنه راوځي ولس ته تعاون نه بغیر. خو لکه د کوم ځای کې چې موږ موجود یو پولیس ضرور دې تعاون خواته کوي. لرې لرې وګورئ نو کور په نظر نه راځي، او خو دې خواته مو ګورئ نو لرې لرې کور په نظر نه راځي، او خو دې خواته مو ګورئ نو لرې لرې کور په نظر نه راځي. موږ چې بیا په کومه لار رالو پولیس کله د خپل کار سره مخلص شي. بیرسټر عمر بختیار خان، خالد بختیار خان زموږ د خالد خان خو موږ د ځان سره راوستو چې قاتل او موږ ته راځه چکر به مو دا خلک راولي او دلته کې راځي، نو دا به ضرور څوک ویني. یو ګرانو کتونکو پولیس سره ډار نه لګېدلی، نه ورسره ګیدړ وي، نه ورته د غیب علم کېږي چې چېرې دا کس دلته کې چا وجلی دی، دا څوک دی او دا به ضرور چا لیدلی وي. نو هغه خلک دې غاړه زاده کړي چې دا پولیس ته نه شي ویلې، ما ته دې ووایي، تنګي سرکل خانانو ته دې ووایي، هغوی ته دې ووایي. خو ګرانو کتونکو دې ځای ته راوستی دی او هغه سره په دې ځای کې چې کوم دی نو دا د موږ سوځولی دی، چې موبایل دی نو دا سوځولی دی، د ده عمر چې کوم دی نو دا 20 نه 25 سال پورې یادېږي. او دې ځای کې چې کوم دی دا ګوره دا باقاعده چې کوم دی نو ټیکنیکل ډېره خوشتي شوې ده، ایکسپرټ دی چې دغه ګنې پکې سوځېدلي دا وګوره، زیات اسانه دا به ورته نو پټرول په دغه ذریعه باندې خو چې کوم دی هغه دغه مرګ ته ورسېدل او بیا بدبخت انسان و چې دلته به تیلې وخه دې به سوځو. نو د ډېر د ګیدړ سینګې د سره دا ډانګ سره یو ناممکنه مرګ ښکاره څنګه کو بیا پروت دی چې په دې اړه ایراړي چې سوځېدلي هغه ته څنګه ورسېدل چې دا هم پلان کې دی چې دلته کې پرته ده. نو دا د الیمزو شبقدر اوسېدونکي واصل نامې وه او دا واصل چې کوم دی قیصر خان دا مړ شوی دی، دا دغه ټیمه پورې امانتي چې کوم دی ښخ شوی. ګرانو کتونکو په دې باندې به تپوس کوو چې مړی بیا راویست مرګ نه پټي قاتل چېر څومره هوښیار دی که نه نو څه وصول کړه یا نه دی وصول کړی، دې باره کې ماته معلومات نشته. په دې باندې خو خبرې ترې کوو چې کله یا پریس کانفرنس کېږي او ډېر زر ده چې په دې کې پولیس پریس کانفرنس وکړي. خو ما په دې باندې خبرې کولې چې یو خو د دغه کس نوم واصل و، د شبقدر اوسېدونکو ملګرو راوستی و او ملګر به ضرور چې کوم دی په ډکیتۍ یا په داسې یو جرایم باندې یا په پیسو باندې روان شوي وي چې دغه ځای ته یې بوتلو یا کیدای شي اجرت یې کړو، په هغې باندې یې وجلو، ځکه چې دغه کس هم ډېرو جرمونو کې ککړو او د ډېرو خلکو کیدای شي چې خونې ړنګې کړې وي چې هغې هم ورته غوسه و. دا هم یو سوال راځي مخې ته. چې په بهر ضلعو کې د چا سدي دغه کې ورسېدلو ما چې یاره زه د عمرزو پولیس تفتیشي ټیم ته بیا په خاصه توګه باندې قیصر خان او ډي سي پي تنګي سرکل بشیر خان یوسفزی چې دې وخت کې څومره کیسونه دي هغه ټریس کړي دي. خو ګرانو کتونکو قیصر خان یو داسې سچو دی، دا خپل ځاني چې زما سره 2010 تعلق پاتې شوی دی، د جرګې سړی دی، د جومات سړی دی، په علاقه کې چې روغې جوړې کوي او ملنګ عاجز طبیعته انسان دی.
ورله باندې او دا داسې فرض یو دی ناممکنه دا کامیابي شیطانت دي نه کې نه مخکې راځي ډېرو او دا چې کوم دی کیسونو کې په کامیابۍ بهتان او ورکړل شوي تهمت کې دي نه ډېر راځي، غلی په چې غیبت کوم کې دی نه هغه دا فرض دی او څنګه چې د را پولیس والا څرګند فرض کړي دی دي عمر زی خو دا مار چې کوم دی دا یو ډېر چیلنجي مرګ و دلته کې ګرانو کتونکو تاسو ته پته نشته دغه ځای ته زه په خپله تللی یم دا د پټو په منځ کې چې دور دراز چې کوم دی نو دی کې کور نه ښکاري دغه ځای ته بوتلل او بیا په مکمله توګه سوځولې چې د هغه شکل کې هېڅ هم نه پاتې نو یو خو کس ورسو ته پته ولګېده چې ستاسو مړ بل دا چې ملزمان لا ګرفتار شوي خالد خان سره به څو خبرې زر د پولیس د وینا مطابق چې کله ماته پته ولګېده نو ما ضروري ګڼل چې په دې باندې څو خبرې ترې کوم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف خان ارورا دا میرو مرزو یونین کونسل دی او بیا دی کې درې ویلیج کونسل دي یو سپینه وړی دا یو زرباب غړی دا یو میرو مرزی دی دا سپینه وړی ویلیج کونسل چې کم دی نو دا د رغبې د لحاظ سره دی کې آبادي ډېر کم دی او دا چې کم دی نو دا مرزو تاڼې سر راځي دی کې چې دی خوا وسره د خانمۍ وسره د غزګي یونین کونسل چې کم دی سرکټي ټاره چې وته وایي ویلیج کونسل وسره غزګي لګېدلې دی او یونین کونسل سرکټ او ملزمان یې هم معلوم شوي دي ډېر زر